انسانان الله ضعیفان پیدا کړی دي. هر انسان سنس کمزوري سره مخامخ دی چې هر انسان کې کمزوري شته، نو د بل انسان کمزوري سره به موږ او تاسو د شفقت معامله کوو او هغې نه سره به د چشم پوشۍ معامله کوو. ځکه عزتمندو چې هغه انسان کې یو عیب دی نو پتا کې م عیب شته، البته دا هغه عیب به هغه ته تلقین کې تلقین داسې وینا ته ویلی کېږي چې یو انسان به نه شرمې. زمونږ عالمانو یو مسله لیکلې ده چې کم انسان مري نو د مرګ په وخت کې به ده ته تلقین کې. د تلقین معنی څه ده؟ स्पीकर काम नहीं करता ऊपर वाला लगाए. نو زمنګ عالمانو مسله لیکلي چې کله یو انسان مري نو دته به تلقین کې. د تلقین معنی دا ده چې دغه انسان مخې ته به کلمه پرورو وای، پرورو به کلمه وای، داسې به ورته نه وای چې کلمه ووایا د مر وخت کې دی چې مسلمان د دنیا نه لاړ شي. ځکه په هغه وخت کې په انسان باندې د مرګ سختۍ او د مرګ سخته ډیره سخته ده. داسې نه چې د دې انسان د خولې نه چېرته ګډې وډې ونوځي او دا سته د دې دپاره سبب او وجه جوړه نه شي، ستا د وجې نه ونه شي. البته ته به داسې کې چې تا ته پته لګېږي چې په دې انسان باندې آثار د مرګ شروع دي، نو ته به ځان سره د کلمې ورد شروع کړي، لا اله الا الله لا اله الا الله. ځان سره پارام پارام به وي. نو هغه چې تا ته ګوري نو کېدی شي هغه کلمه ووایي، او که زور پې ډېري غریب بس خپله تیاري وکوي نو ځه هغه د ګډو وډو نه خو به بچ شي که نه. تھوڑا سا آهسته کړه. نو د دې وجې نه عزتمندو تلقین. نو موږ او تاسو نن سبا معاشره مرګي حال ده، نن سبا معاشره د مرګ په حال پرته ده. دی وجې نه که یو انسان باندې اعتراض کې، یو انسان باندې اشکال کې، یو انسان ته په زور زبردستی باندې یو خبرې په زور زبردستی تلقین کې په هغه بده لګي، ته به ورته د مستحب کار وای او هغه به د دې په جواب کې د فرض انکار وکړي. ته به ورته د یو نفلي خبرې اډر کې خو داسې انداز کې به وکړي چې هغې پورې هغه شرمې یا هغه عزتمندو هغه له پې غصه ورځي، نو هغه به د حرامو ارتکاب وکړي. نو که یو نفلي کار چا ونه کړو نو خیر دی، څه چلو شو. خو که د حرامو ارتکاب یې وکړو، آرام یې وکړه، یا د فرضو انکار یې وکړو، نو په لویه لانجه دې اخته کو. نو چپه خوله شیخ فریده چپه خوله دې بهتري ده، السکوت سلامتو. په دې وخت کې تاله پکاري چې لږه ګزاره وکړې سړي سره. او بل داسې ټیم چې بیا هغه لږ سور کې وي او هغه لږ نرم شوی وي، ډاون شوی وي، بیا ورته ته خبره وکړه لکه د فلاني وخت کې دا کار سم نه و. نو د غصې په وخت کې به عزتمندو دې وجې نه دعوت نه چلې. یو سړی غصه دی او ته له دعوتونه ورکې، هغه خو نور هم هایپر کېږي، هغه بیا کنځلې ردې بدې وایي. دې وجې نه موږ له اکثر مسایل راځي، چا قرآن ته کنځلي کړي، چا پیغمبر ته کنځلي کړي، چا قرآن د ځمکې نه ایشتی. داسې ډېرې مسلې راځي. ولې؟ هغه عزتمندو یو سړي سره قرآن لاس کې او بل یې غوسه کړي، هغه شړق لاندې ځمکې باندې قرآن ولیکي. یا مثلا یو سړی غوسه دی، ښځه وله مخې ته قرآن راوړي، دې قرآن ته وګوره، هغه قرآن ته هم کنځلي وکړي. داسې وخت کې چا له قرآن نه دي راول پکار. زموږ خلک وایي که نه قرآن ته وګوره، قرآن ته وګوره، خدای رسول ته وګوره. داسې وخت کې تا نه دي ویل پکار. سړي له یو ګیلاس اوبه ورکړه، اور چې لګېدلي ته به ورته خدای ته وګوره، اوره مړ شه که نه، یو لوټه اوبه راوالو د پاسه پې واچوه، یو ګیلاس اوبه وله ورکړه، ته راځه مړه بار وځو، باري وباسه. نو دې طریقې سره عزتمندو نن معاشره دې حال ته را رسېدلې ده چې معاشره عزتمندو دې ته به تلقین کې او د بدګمانۍ نه به ځان ساتي. بعض وخت کې داسې چل وي عزتمندو یو سړي کې ګناه هم نه وي،
خو هغه کار تا ته د ګناه ښکاري، نو اوس دا ستا غلطي ده که نه؟ من هر هغه کار ته غلط وایو چې کوم زمونږ په ذهن کې غلطي، او هر هغه کار ته سم کار وایو چې کوم ما ته سم ښکاري یا تا ته سم ښکاري. نو دا خو غلطه طریقه شوه. کیدای شي ستا ذهن کې یو کار غلط وي او هغه شریعت کې څه وي؟ جایز وي. مثال درته بیانو. یو ځای کې یو هلک دی ښه مزېدار پټکی په سر کړی دی، ښایسته مزېداره ږیرې ده. یو ځای کې ناست یو جینۍ سره یو 2 منټو دپاره میلاو شو او تا ورپسې دلته د کتاب راوویستلو او ویډیوګانې هم دې جوړې کړې. نو په ظاهره یو صوفي سړی چې پټکی په سر کړی جینۍ سره چې میلاویږي، نو ظاهر بیني دا وایي چې دا غلط کار دی. واقعي د ده څه کار دی چې پردو جینکو سره میلاویږي؟ خو وروسته دې تا تپوس وکړو چې هلکه څه چل دی؟ هغه وایي یار دا مې خور د ډاکټر له مې راوستې وه. خدای پاکه، او تا کم کم تنابونه ورپسې تړلي یو یا زما لور دا موټر سایکل باندې چې ما سره شاته ناسته وه سکول نه مې بوتله، یا دریم مثلا نی لور د نی خور د یو بل صورت هم پکې داسې وي. وایي چې دا یو جینۍ ده او هغه پلار ماله راکوله، خو ما یې هغه پلار ته ویلو چې هلکه یو 2 منټو له بیا را سره میلاوې چې دا پوزه خو یې کږه مږه نه ده چې لږ یې ووینم چې خوښېږي مې که نه. یا دې جینۍ ویلو چې دا تیسمار خان به ما سره میلاوې که دا بوتل سره زما خوښ شو خو صحیح ده ګینې نه علم. نو دا غریب د دې دپاره روان دی، پټکې په سر کړی دی، ګیرې غوړه کړې ده چې د دې جینۍ څه شمه؟ خوښ شمه. نو دا خو ښه خبره ده که نه چې په دې وخت کې ته ځان باندې عطر نه لګې، رنګ روغن نه لګې، او دا ګولډن پرل ځان باندې نه لګې، نو کم ټایم کې به لګې؟ نو د دې وجې نه عزتمندو، نو که یو جینۍ سره انسان 1 منټ 2 منټو له د مور او پلار د کاکا ماما مخې ته میلاویږي د نکاح د خوښولو دپاره، نو دا خو ناجایز نه ده که نه؟ او تا ورپسې یو کتاب غیبت ولیږلو او دا زه پېژنم دا اسې دا پټکې په سر کوي، دا پټکې نه دی اسې بوساړې په سر کړې ده، او دا ګیره نه ده، ګیره خو د چیلي په مخه می، دا خبرې ورپسې خلک کوي. او داسې کسان چې کوم دی دا چې کوم دی د ولیانو په جامه کې شیطانانی لګې دا قصې قص قطارې وې او خپل ګریوان کې نه ګوري چې لکه تا نن څومره ګډ وډ کارونه کړي دي. د دې وجې نه عزتمندو لږ یو بل سره ګزاره کول پکار دي. ها ستا ماتحت دی، ستا بچی دی، هغې پسې کله ناکله ځه، دا ځان له خبره ده، ستا تربیت دی. خو پردو خلکو پسې سوي مه را، الله وایي ولا تجسسو، جاسوسیانې مه کوه. دا د بخاري حدیث دی. او ان کثیرا من الظن اسم، اکثر چې تاسو کوم ګمانونه کوئ پلانې داسې پلانې ده، دا اکثر دروغي او اکثر د ګناوي، اکثر پکې داسې وي. نو دې وجې نه ګمانونه مه کوئ. او د نبي علیه السلام حدیث کې راځي ایاکم والظن، ای زما امتیانو د بد فهمۍ نه، د غلط فهمۍ نه او د بدګمانۍ نه ځان ساتئ. د بل مسلمان باره کې ذهن واش ساته، صفا ساته. کومه خبره چې ته د دې خېټې او د کلمو نه راوباسي، نو لږې په دې دماغو کې واش کوه د بل باره کې چې وې. نو دې وجې نه عزتمندو نبي علیه السلام ایاکم والظن، د بعضې ګمانونو نه ځان ساتئ. یو خو نیک ګمان دي که راځي ډېره ښه خبره، بد ګمان نه ځان ساتئ. فإن الظن أكذب الحديث، وی په دروغو کې د ټولو نه لوی دروغ دا دي چې سړی بل باره کې بدګماني وکړي. دا د دروغو د ټولو نه خطرناک صورت دی. زمونږ او تاسو دې ته خو دروغ وایي چې یو سړی یو بل پورې خبرې وکړي فلانې داسې فلانې داسې، خو چې کله د ده په زړه کې د ده باره کې خبره راله، دې ته څوک څه نه وایي، دا هم دروغ دي. خو دا لږ دننه پروت دی، دا هم ډیران دی، غټ ډیران، خو دا الله تعالی پرې خوله باندې را بار کړی نه دی او هغه څه دې ترې رابار کړو، د کوڅې نه بار دې راوویشتو. دې وجې نه عزتمندو بدګماني مه کوئ. بعض وخت کې داسې وي عزتمندو چې یو څیز تا ته یو شان ښکاري او هغه بل شان وي، او بعض وخت کې یو څیز ښه صحیح پروت وي خو تا ته هغه ګډ وډ ښکاري. د دې یو درته بل مثال ویم، نن ساده مثالونو سره دا خبره تاسو ته واضحه کومه، ځکه دا بیماري موږ او تاسو ټولو کې ډېره ده. یو ځل یو غلام یو ړوند سړی یو ړوند هغه ته یو ځل بادشاه دعوت ورکړو چې ته زموږ دربار ته راشه.
نو سړی خو ډېر خوشحاله شو چې لکه بادشاه دربار ته غوښتی ما. نو زمونږ خلک یکدم بدل شي بیا. مخکې خو عام کسي خو چې یکدم داسې غټ خبر راشي بس په مغه ټایم کې بدل شي، لکه پردي ګاډي کې سړی کیني او د الله داسې کي هلکه څه چل شوی دا خو پردی ګاډی دی اوس به هلته شنغرۍ کې واپس کوزېږي، خو نه بس داسې پردي ګاډ کې سړی ارت ځي. دا د انسان داسې دی چې نوې جوړه واچوي داسې نیغ نیغ رواني، لکه څه چل شوی دی. نو چې بادشاه ورته دعوت ورکړو چې زما محل ته راشه، نو دې سړي خو په تادۍ باندې و ډېر خوشحاله و. هلکه ړوند دي خو یو کس ځان سره ملګری که چې ځای ته خو دې ورسوي که نه، بس دا همداسې را روان شو. مثلا رکشې والا ته یې هغه ځای ته مې ورسوه، هغه چې ورسوه دا مخامخ ځای دی. نو څنګه چې په دروازې، نو ته خو پته نه وه چې دروازه به څنګه وي، وړه ده که غټه ده، بس داسې چې په زور باندې ورغلی چې درست چې دا سر یې په هغه دروازې نه ولګېدو. چې دروازې نه سر ولګېدو سړی غوسه شو. چې غوسه شو چا ورته ویل هلکه څه چل دی؟ وایي دا بادشاه ته دې خیال نه دی، دومره غټ غټ دعوتونه کوي او ځان دومره نیغ نیغ کوي او دا دروازې دومره بې ځایه ایښې ده. اوس دروازه خو په خپل ځای باندې پرته ده، خو دې سړي ته اوس داسې چل معلومېږي. بیا سړی داسې اواز باخته و، دننه ننوتو. چې دننه ننوتو نو هلته یو صوفه پرته وه چې درست چې په هغې باندې را پرېوتو. بیا وایي بس بیا خو ډېر ګډې وډې ویلې. وایي ونه د ده په سر کې خو د سره دماغ نشته، ته هم لا ځان ته بادشاه وایي، دا بادشاهي دله چا ورکړې ده؟ ته ګوره دا صوفه وایي بلکل مخې ته ایښې ده. اوس هغه مخې ته نه وه پرته، خو دا پې ورغلېده، د سترګې ړندې دي. دغه رنګ یو شی بل شی څه ولګېدو، شیشې ماته کړه، ګیلاس یې مات کړو او بس دا پرتې به یې ویلې. وایي ګوره ګیلاس باندې نه پوهېږي، په جام باندې نه پوهېږي، میز یې بې ځایه ایښی، دروازه یې بې ځایه جوړ کړې ده، روشندان یې داسې کړی دی. نو عزتمندو دې کې د بادشاه هېڅ قصور نه و. بادشاه ټول شیونه ډېر زیات سلیقې سره ایښي وو، ډېر بهترین انداز کې ایښي وو، خو د ده د سترګو قصور و، خو د خپل سترګو قصور یې نه منلو، الټی هغه ګند په بادشاه باندې راوویشتو. ګندله پکار ده چې یو ډغر یې والی وی او ملته ولاړ وی چې هلکه څوک شته نه دی چې دننه میږي چې تا خیرات رانه ختم نه شي. پکار دا دی چې داسې کیسې کړی وی. دقه شان عزتمندو موږ او تاسو داسې کارونه کوو، غلطي زمونږ وي او موږ یې هغه ګناه په بل چا باندې ور واچوو. د یو شي نه خلک مختلف عزتمندو پندونه او نصیحتونه علي او مختلف کارونه کوي. نو د دې وجې نه عزتمندو دې ته به خیال ساتي. یوه ښځه وه، هغه یو سړی یو جینۍ او یو هلک واده وکړو. نو دا ښځې لږې سادهګانې زر زر غلطېږي. نو چې کله به سهار ناشته کوله نو دې سړي دا کور داسې جوړ کړی چې یو داسې شیشه وه پکې او کړکۍ پکې خلک جوړوي. نو دا ښځه به پکې سهار وختي داسې ښکاره کېده د ګاونډیانو دپاره، ځکه ښځو دپاره د غیبت دپاره څه یو عنوان پکاري، داسې یو قصه پکاري، ځکه داسې ډایرکټ خو نشي کولی. نو بس یو خبر ورته مخې ته ورولي، بس بیا باقیه په خپله باندې لګوي، بیا ترې بېغمه وساته، ورته صرف غوږ کېده. نو داسې چې سهار مخکاره شوه نو هغه ښځې د ګاونډۍ جامې انځلې وې او داسې چې کوم دی دا په شیشه کې ور ښکاره شوه، ورته ګوري نو هغه جامې ډېرې خیرنې ښکاره کېدې. نو دا دې سړي ته وایي، دې خاوند ته وایي خیال دې دی که نه؟ ته خو زمونږ کې ډېرې خو کې ته راشه وګوره هغه پوارې ښځې ته، اخیرنې ښځې ته وګوره، سپګنې ته، دغه جامو ته وګوره، دا د انځلو جامې خلک داسې انځي. خاوند یې مثلا قاري صاحب دی، امیر صاحب دی، د کوچي بازار دکاندار دی، او دومره داسې خیرنې جامې ګنډلي، څومره ښایسته درځي باندې ګنډلي، خو دا جامې وله شرمولې دي. نو هغه سړي د شیشې ته چې وکتلې نو داسې مسکې شان شو، خو بس غلی شو. ښځه یې ښه ټیک ده جي، ماشاءالله ته خو ډېره تکړه. سبا یا هفته بعد بیا هغه ښځې جامې انځلې وي چې دا بیا ور ښکاره شوه، بیا د خاوند ته وایي ته راشه که نه، دا ښځه خو د سره پوهېږي نه، پواړه ښځه، د صابون یې بېکاره دی، صرف یې د بېکاره دوکان نه راوړي دي او په اسم نه پوهېږي، د دې دا لاسونه د دې جامو انځلو ته قابل نه دي، د دې د سر ته ګوره او جامو انځلو ته ګوره. خاوند یې بیا هغه شیشې ته وکتلې، ویې خندلې، هلته یې راځه بس کېنه خپله ناشته به وکړو، بس پرېږدی څه کوو. نه وایي که دې بل ځل جامې داسې ووینځلې که نه، زه ورپسې ورځم او دقه شان وینځم لکه تاله چې دا جامې وینځم. نور دا جامې هم ډېر نه وي، خو خاوند خو څه ویلی نه شو، بس ویل ځه صحیح ده، ماشاءالله ماشاءالله. وایي د نظره نشي چشم بد دور، لا ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله. ښځه ډېره خوشحاله شوه چې صفت یې وکړي. دې خاوند درېیمه ورځ چې کوم دی یا درېیمه هفته بیا
دا ښځه چې ښکاره شوه نو داسې ناشنا حیرانه شوه. خاوند ته وایي چې هغه ښځه خو ډېره پوه شوې ده، ګینې زه خو پسې دې ځل ورتلم چې دا جامې دې داسې داسې دي. خاوند ته وایي ښه وایي او که نه، وایي جامې خو ډېرې مزېدارې صفا سوتره اینځلې دي. دا خاوند ورته وایي ته څه پوه نه شوې؟ ویل نه په څه شي پوه شوم، خو اوس پوه شوه هغه ښځه. وایي دا جامې مخکې م هغې دقه شان اینځلې ښې، وایي مخکې خو ګنده وې، وایي دې کومه شیشه کې چې ته ښکاره کېدې دا شیشه خیره نه وه، دا ستا د کور خپله شیشه خیره نه وه او ګنده وه، خو تا به په دې شیشې کې هغه ته کتل نو دا داغونه به هلته په کپړو باندې تا ته ښکاره کېدل. ګوره څومره عجیبه خبره. کور د دې ګنده دی، شیشه د دې ګنده ده، او پردی کپړو ته او پردي څیزونو ته چې کوم دی عزتمندو ګنده وایي. دا انسان ډېر کمزوری دی. دې وجې نه پښتانه وایي خپله ګناه د ولو منځ دی، خپله ګناه نه ښي، او د بل ګناه د کلي منځ دی. خپله ګناه د ولو منځ دی چاته نه ښکاري، او د بل ګناه د کلي منځ دی، مخامخ زړي ته ښکاري هلکه پلانې خو داسې دی، پلانې داسې دی، پلانې داسې دی. نو د دې وجې نه عزتمندو دې کې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. نو بعض وقت کې د انسان غلطي په خپله، یو شاعر وایي ہم دعا کہتے رہے تم دغا لکھتے رہے، یا ہم دعا لکھتے رہے تم دغا سمجھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. وایي موږ درته ویلي چې دعا 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 موږ لیکلي او ته وایې دغا 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 دغه بازي. نو دعا دعا ته وایي او دغا دوکې ته وایي. وایي موږ درته دعا یادوله او تا دغا. وایي چې چلو شو مړه یو نقطې فرق دی پکې. وایي ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. محرم ټکې چې سړی لیکي که نه نو په دې کې د ریحې لاندې یو ټکی واچوه نو مجرم شو. محرم وایي خپل زړه ته نږدې دوست یار رشتہ دار، او مجرم وایي پردی دشمن غلط انسان. دا خو داسې نو په یو نقطې په یو څیز باندې عزتمندو پورا معنا بدلیږي. نو خپل عزتمندو ذهن صحیح کول پکار دي. بعض وخت داسې چلو شي ما درته ویل عزتمندو چې مخامخ سړي خبرم صحیح درست دی، خو ستا ذهن کې یو اعتبار سره، ستا ذهن اعتبار سره خبره غلطی او د هغه د ذهن اعتبار سره خبره صحیح. نو تاله پکار دادي چې دغه نه وضاحت والی چې بھئی ستا څه مطلب دی، ما پوهې کا، او ته چې دا قمقل دی نه پوهېږي. په دې باندې عزتمندو زمونږ علماو یو واقعه لیکلې ده. و یو ځل یو استاد هغه سره په لاس کې 3 سیوانو، سیب، ایپل. د ماشوم ته خلک 1 2 3 ښایي که نه، 1 2 3 ورته ښایي. نو کله نه کله دوی سیوان ورکي، کله یو شی وله ورکي دا وشماره، نو هغوی ته هغه ګنتي یاده شي. نو یو سی وله ورکو بچیا وایي دا یو، او دا بل والا دا بل او دا بل. بیا دې ماشوم ته وایي بچیا ته وشماره تا سره څو سیوان شو؟ ماشوم ورته وایي ټیچر سر جی جناب عالیه مس صاحبه ما سره 4 سیوان شو. ورکړي سو 3، هغه ما سره 4 دي. د سړي میټر ورته تاو شو چې لکه اوس 3 سیوان نشي شمارلی. نو ساو ته وایي بچا یو ځل بیا وشماره، ها مال راکا دا والا، ها دا والا، ها دا والا. پہلے گنتی ہوا 1 2 3 وی دی پوری گنتی درځي وی او راځي شاباس اوس دا وشماره. وی تاسو سره څو سیوان جمع شو؟ وی جی ما سره 4 بیا زره 4 او یا وام د کمزې او ډب د کمزې نه خېشي. او ته ستا پلار ستا فلانه استادان باز ډېر دغه شي چارج شي او ډېر هایپر شي، سړی ډېر ګډوډ شو. بیا لږ ساعت پس داسې چلو کو چې کیلې راواغستې، یو کیله ورکړه، بیا وله بله کیله ورکړه، بیا وله بله کیله ورکړه. ویلې بچه تا سره څو کیلې شوې؟ وایي جي ما سره 3 کیلې شوې. نو استاد ویلې چې هلکه اوس یې دماغ ځای لرال که نه. نو یو ځل یې بیا سیوان وشمارل، ویلې څو سیوان شو؟ وایي جي 4 سیوان شو. بس سړی ډېر زیات غوسه شو چې دا اوس څه په غم کیلې شمارلی شي او سیوان نه شي شمارلی. نو هغه ماشوم ته پته ولګی چې دا استاد خو مې ډېر زیات دغه شو، خو هغه غریب مجبور و، هغه د خپل ذهن مطابق صحیح خبره کوله، او استاد د خپل ذهن مطابق صحیح دی چې ورکړي مې دي 3 نو د سره خو 3 دي که نه. هغه ته بیا وایي بچیا ته ولې نه پوهېږې قصدن ما ته دا خبرې داسې ګډې وډې کې که نه دا تا باندې څه چل شوی؟ کیلې شمارلی شي او سیوان نه شي شمارلی. ویل استاد جي ما سره 4 سیوان دي که نه. وایي 4 د کومې دي؟
و یو رسار مور په بسته کې اچولی دی. خبره صحیح وکړه. هغه ته تاسو سره څو سیوان دي؟ نو خو سیوان هغه سره څلور دي. نو د ماشوم خبره په خپل ځای باندې صحیح ده، استاد یې غلط دی. هلکه ته ورته داسې څه نه وایې چې تا سره څو سیوان دي، ته ورته بچیه ما تاله څو سیوان درکړه، داسې ورته ووایه که نه، ما تاله څو سیوان درکړه، چې بیا جواب غلط کو نو بیا ورته ووایه. نو تا سره څو سیوان جمع شو؟ هغه یو ورځ سهار نه جمع دی او درې راله تا راکړه، نو 3 جمع 1 4. لنډه خبر څلور شو. نو دې وجې نه عزتمندو بل د نظرونو کتل جدا جدا وي. نن ګوره ټول مثالونه او لطیفو کې ما تاسو ته بیان وکړو، ځکه کله د جړا بیان، کله د خندا بیان، چې هر انداز کې تاسو په دین په خبره باندې یو پوهول دي. نور بیان د دین دی. بعضې خلک وایي مولا لطیفې کوي، هلکه د خدای بنده خو دغه آیات باندې دی پوهېږي که نه. دا اوس چې کوم مخکې بیان شو او کوم مخکې حدیث بیان شو، د دقه حدیث په مقصد دی پوهېږي که نه. وایي مړه دا قصه کوي، قصه برای آیات. څنګه چې الله رب عزت آیاتونه بیان کی بیا د یوسف علیه السلام قصه وکړي، آیاتونه بیان کی بیا د موسی علیه السلام قصه وکړي، منځ منځ کې الله رب العزت قرآن پاک کې څه کوي؟ قصې مو سره بیانوي. نو دا د قرآن انداز دی، نو د بیان ښه انداز دی. نبی اسلام به کله سټکې راواغستو لیکلي به خلکو ته په ځمکه ووالې، وایي داسې دي داسې دي داسې دي، د پوهولو دپاره اندازي. قرآن کې الله مثالونه وایي وتلک الامثال نضربها للناس. الله وایي موږ کله مثالونه بیانو. نو نظر جدا جدای، یو په یو نظر ګوري بل په بل نظر ګوري. یو ځل عزتمند یو ډاکټر و، میډیکل ډاکټر و، د منشیاتو اسپتال ته چې کوم دی یو کس چې کوم منشیاتو اسپتال چلو، نو هغه چرسیانو یا پوډریانو یا چې کوم هغه نشیانو هغې ته بیان لبوتلو چې دې ته یو ښایسته شان مثال ورکه او دوی مزیدار طریقې سره چې کوم د تجرباتي خبرې ورته وکړه چې دوی د خپله زندګي سمه کړي او د دې نشې نه څه شي روسته شي او نشه پرېږدي او دل ډېره ښه ده. نو دې ډاکټر داسې چلو چې داسې ایکسپریمنټ چې ورته وایي تجربه شان، او بعضې داسې وي چې کوم دی فزیکل مثال وي، اگزامپل وي، داسې عملي مثال وي، لکه څنګه چې ماشوم له سیوان هغه ورکړو. نو داسې فزیکل یو مثال یې جوړ کړو. نو دې ډاکټر ځان سره د شیشې یو بوتل ویوړو، هغې سره شیشې بوتل یې لکه وینه چې پکې جمع کوي داسې بل څه بس، داسې یو غټ ګیلاس شان غټ بوتل یې د شیشې ویوړو. یو یې په دې شیشې په دې بوتل کې په دې جار کې یو چینجی واچو او هغه ته یو پاڼه داسې یو څه سامان د خوراک کې غوستو. نو هغه چینجی ډېر مزېدار خوشحاله و، هغه خوراک یې کو چې هلکه نن خو را سره پکې څوک شریک نه دی او ځان له به ځان له راته د اے سي په کمره کې میلاویږي. نو ښه مزېدار هغه پاڼه هغه خوراک یې کو ډېر خوشحالۍ سره. دا ډاکټر داسې چرسیان هغه کسان نشیان ناست ورته وایي بچه دې ته هم خیال دی؟ ویل آو، ټولو ته بوتل ښکاري داسې غټ بوتلو. ویل ګورئ دې ته لږ ساعت پسې هغه بوتل کې یو سرګټ بل کو، هغه سوري کې ویله وردن نه کو. نو د سرګټ هغه لوګې هغې کې جمع کېدو جمع کېدو جمع کېدو، یا د چرسو سرګټو یا ساده سرګټو. نو لږ ساعت پس چې کوم دی هغه چینجی دم بخود شو، بېدمه شو، او چې بېدمه شو نو داسې شو لکه مړ. نو دا ډاکټر دې کسانو ته وایي دغه نشیانو ته چې هلکه په دې مثال باندې څه پوه شوئ؟ نو هغه چې دا خلک به پې پوه شوي چې لکه دا چرس ښه شی نه دی او دا نشه ښه شی نه دی، ګوره دا چینجی مخکې ښه په مزو کې او اوس چې کوم دی ګوره مړ شو. نو یو چرسي ته وایي چې هلکه ته څه پوه شوې؟ هغه ورته وایي جي زه پکې یو خبره کومه. هغه ورته یې وایه څه کې؟ وایي جي د دې نه معلومېږي چې دا چرس او دا سرګټ ډېر ښه شی دی. هغه ورته وایي څنګه ښه شی دی؟ وایي ګوره که نه مخکې هغه چینجی داسې تاوېدو را تاوېدو داسې تړتقې والې، کله یو طرف ته ټوپ کله بل طرف ته ټوپ، خو چې څنګه یې کش والو د لوګي وایي داسې ښه مزېدار اوده شو او ارام وله ورلې. هغه څه دپاره راغلی په کومه خبره پوهېول او هغه کوم طرف ته وي، وام د کوم ځای او ډب دې د کوم ځای نه خېږي. وایي پوچی زمین کی اور کہیں آسمان کی، یا پوچی آسمان کی اور یا سوال د آسمان او جواب ځمکه. نو دا خو ګډوډ کار دی. نو بیا ورته ورور ستاسو د چا پلار هم نشي پوهولی، ځکه تا په لوګو باندې دومره دا انجن سوځولی دی چې دا اوس کار نه کوي، سم سوچونه نه کوي. نو د دې وجې نه عزتمندو بعض وخت کې د انسان د بل انسان سوچ یو شانی، ستا سوچ بل شانی، نو ضروري نه ده چې عزتمندو هر سړی ته په خپل سوچ باندې راواړې. زمونږ یو عالم دی، هغې تفسیر کې یو ښکلې د نظر باره کې او د سوچ باره کې عجیبه خبره لیکلې ده. وایي الله رب العزت د انسانانو ته وایي چې ای زما بندګانو
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اے زما بندگانو دی اسمانون ته نه ګورئ، دی څومره ښایسته ډیوې انوار ته نه ګورئ، د شپې د ښایسته سپوږمۍ ته نه ګورئ چې ټوله دنیا یې رڼا کړي، یو انور دی ټول کائنات یې رڼا کړی دی، تاسو ولې دې ته نه ګورئ؟ نو دې ته خو مسلمان هم ګوري او کافر هم ورته ګوري، زمونږ نه ورته زیات کافران ګوري. هغوی ورته د اتوار په ورځ باندې سنډې په ورځ باندې هلته پراته دي سمندر په غاړه باندې. نو سنډې څه مطلب؟ همدا مطلب د انور ورځ، سنډې مطلب د سن نور ته وایي، وایي دا د انور ورځ ده. نو نور ته هغوی ډېر ګوري او مسلمانېږي نه، نو دا ولې؟ او مسلمان چې ماشاءالله انور ته وګوري پیله وایي یاره ډېره ګرمي ده، بھئی خدای پاکه قدرتونه دې ډېر لوی دي، ناشنا انور دې پیدا کړی، که دا نه وی نو دا پروټ به څنګه پخېدی او دا مونه به څنګه پخېدی، کیلې به څنګه پخېدی، هندوانې به څنګه پخېدی. یا الله څه قدرتونه دي، په یو انور دی رڼا دې بیله پیدا کړې ده، ګرمایش دې بیل پیدا کړی دی، او یا الله بغیر د تارونو نه او بغیر د واګو نه دې ټینګ کړی دی. عجیبه خبره ده، په هوا کې یې ټینګ کړی. نو وی دا ولې هغه نه مسلمانېږي او د مسلمان له خوند ورکوي؟ نو هغه وی نظر دوه قسمه دی، نظر دوه قسمه نظر دی، یو عاشقانه نظر دی بل سارقانه نظر دی، یو د عاشقانو نظر دی او بل د غلو نظر دی. نو د مسلمان نظر د عاشقانو نظر دی چې کله انور ته وګوري، سپوږمۍ ته وګوري، د الله کائنات ته وګوري، نو رب سره نور مینه زیاتیږي. وی هاي زما الله د دنیا دومره ښایسته پیدا کړې ده، د مخلوق یې دومره ښایسته پیدا کړی دی، نو خالق به څومره ښایسته. یو شاعر ته چا وویلې، یو شاعر چې ته جینۍ ته وکتل که نه، نو هغه ورته جینۍ ډېره ماهره وه، هغې وله په شعر کې جواب ورکړو. بعض وایي دا د علامه اقبال شعر دی، خو مشکله د علامه اقبال داسې چټي شعرونه نه دي ویلي. نو هغه ورته وایي، هغه جینۍ ورته وایي جو نیچے سے اوپر صنم دیکھتے ہیں، جو نیچے سے اوپر صنم دیکھتے ہیں وہ اپنے ہی سر کو قلم دیکھتے ہیں. څوک چې داسې خوا دې خوا ګوري ګوري هغوی نه کله نه کله سپېړې هم خوري. جو نیچے سے اوپر صنم دیکھتے ہیں وہ اپنے ہی سر کو قلم دیکھتے ہیں. وی هغه شاعر ورته ویلي، وی نہ تجھ سے غرض ہے نہ تیری حسن سے، نہ تجھ سے غرض ہے نہ تیری حسن سے مصور کا طرز قلم دیکھتے ہیں. بہرحال هغه هم قرآن زړی و، خو به زه خبرې وله را جوړه کړله. نور د الله قلمونه به دغه نه ګورې، دا نور قلمونه شته، دغې ته ګوره، دا قرآن چې پې لیکلی شوی دی. خو بهرحال یو جواب یې وله ورکړو، نه تجھ سے غرض ہے نہ تیری حسن سے مصور کا طرز قلم دیکھتے ہیں. وایي ډېره په قلم جوړه شوي، موږ هغه د الله هغه ته کاریګرۍ ته کتل. بعضې پکې د رحمان بابا شعر کوي، وایي په نظر کې د صعیب نوي رحمانه ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته. نو دا ځان دپاره هغه ارامي-توبونو دپاره دا استعمالوي، نه دا د هغې دپاره نه دی، د دې خپل صحیح مقصد دی. بهرحال عزتمندو نظر جدا جدا وي، نو د دې وجې نه عزتمندو ستا به یو نظري د بل به بل نظري، خامخا خپل نظر په بل باندې لازموم او د بل د نظر هم خیال ساته چې تر څو پورې هغه ګناه نه وي او غلط کار نه وي، او که پوهیم نو په صحیح طریقې پوهه کوه، نو د یو بل خیال به ساتو که نه انشاءالله.